کچېرته مطلق تعلقي نو چې حکم په معنا دي نسبت واغلي نو تعلقي کیفیت العمل سره ده. که مطلق کې تعلق شرطه مرادي پرونی ویل نو که حکم په معنا دي نسبت واغلي په تعلقي کیفیت العمل سره عارض معروض ده. نو معترض وایي چې دلته کیفیت العمل کې ولې عروض عمل ته معتبر ده. په کار ده چې عمل ته بل یو شی عارض وي یا لسره عروض نه وي. دا ټیک ته چې نسبت کیفیت العمل پورې متعلق ته قبلي دي تعلق ته عارض معروض وجه څه ده دې خبرې پاره چې معروض دي نسبت کیفیت العمل ته کیفیت اضافت عمل تراله دا وجه څه ده. نو دا وایي چې دې کې دې ته اشاره ده چې نسبت کیفیت العمل ته ذکر عارض ده چې دې ته اشاره ده چې دا خو چون کې علم فقه ده چې کیفیت العمل پکې ذکر کېږي نو دې کې دې ته اشاره ده چې په فقه کې موضوع صرف عمل ده ځکه چې دا کیفیت یو عرض ذاتی ورته ثابت دی. موضوع د فن دی ته وایي چې باس کې په فن کې عوارض ذاتیه ونه نو معلومه چې دا عمل پکې موجود ده. یا مثلا حکم شریعت ته اذعان واخلې تعلق کیفیت العمل سره واخلې د اذعان تعلق کیفیت العمل سره واخلې د عارض معروض نو په دې وخت کې دا معروض دی اذعان کیفیت العمل ولې معتبر عمل ته بل شی ولې نه ثابت په فقه کې دا وایي دې ته اشاره ده چې دا کیفیت العمل ځکه معروض دی اذعان ک چې دې ته اشاره ده چې عمل موضوع دی فقه ده ځکه موضوع د فن ذات وایي چې عوارض ذاتیه او نه باس کې کیفیت دلته عارض ذاتی دی عمل ده. اچھا ته چې عرض ذاتی ثابت خو موضوع نو د عمل موضوع نو دا خبره ده بیانې چې دا عمل په فقه کې موضوعات نه ده دا کیفیت عرض ذاتی ده. چاته چې عرض ذاتی ثابت یا موضوع نو دلته عمل موضوع یا دا دوم صورت کې چې تعلق نه تواغلي تعلق ته نسبت طرفین سره لکه خاص تعلق واخلي حکم شریع هغه چې کیفیت العمل سره متعلق دي نو خاص تعلق واخلي چې دلته کوم تعلق ته د نسبت طرفین نو کیفیت العمل کې یو عمل طرف ته یو کیفیت طرف اعتقاد کې به تعویل په معتقدو کې پرونه ویل نو معتقد کې دوه طرف لري یو مبتدا لکه جنت یو خبر لکه حق نو که تعلق خاص واخلي چې د نسبت تعلق طرفین سره چې حکم شریع نسبت کې کیفیت العمل طرفین اعتقاد کې طرفین جوړ کې پدې تور چې اعتقاد په معنی د معتقد واخلي ذکر جنت او حق نو په دې وخت کې نسبت تعلق چې طرفین سره ویلای نو د طرفین ذکر واجب څه چې یو کیفیت څه یو عمل په بل ځای کې یو جنت مثال په تور یو حق نو دغه طرفین ذکر چې یو کیفیت یو عمل ده نه د بل طرف ذکر نه وکړو یو کیفیت ذکر کوي یو عمل په دې کې اشاره ده دې ته چې موضوع دې کې عمل ده ځکه قاعده ده چې طرفین کې یو مبتدا یو خبر ده خبر او عارض ذاتیه او د مبتدا نه ده. اچھا عارض ذاتیه نه چې باس کې یا ته موضوع وای نو عمل موضوع یا که خاص تعلق واخلي اذعان واخلي بالقضیه حکم شرعي اذعان تھی کیفیت العمل قضیه سے اعتقاد قضیه تھی په معنی د معتقد نو قضیه کې اطراف ذکر واجب ده نو یو طرف عمل یو یک نو عمل مبتدا کیف خبر کیف او عارض ذاتیه او د مبتدا نه ده ا دې چا عارض ذاتیه او نه چې باس کې یا موضوع نو عمل موضوع
نو خیالي د تعلق که عام تعلق اخلي که خاص تعلق اخلي دې و نتیجه بس عام تعلق خدا و چې حکم کا په معنا دي نسبت یا که اذعان خو چې څوک کوم ځواني ټیک څه هغه مراد ده نو که حکم نسبت و مثلا نو کیفیت العمل سره کوم نسبت او عارض معروض اعتقاد سره کوم نسبت او ذل غایا غایا اوس دا وایي په دې کې دې ته اشاره ده چې دا نسبت یا عارض کیفیت العمل ته آی معروض او عارض معروض دا وګرځول چې عمل او کیف بل عارض نو معروض بل نو وګرځول یو عمل کوم معروض یو کیف دې ته نسبت عارض ده نو دا عمل ته چې کیفیت ثابت ک دې کې دې ته اشاره ده چې موضوع دې کې عمل ده ولې ځکه کیفیت ورته ثابت ده عمل ده کیفیت او عارض ذاتیه ونه ده ا دې چا عارض ذاتی چې ذکر کړی موضوع نو عمل موضوع یا کیزان مثلا واخلې پام تعلق کې میزان دي چې اخته او نو تعلق کی کیفیت العمل سره کوم تعلق او عارض معروض دا کیفیت العمل معروض نو دا کیفیت العمل په دې وخت کې چې معروض دي ځان کیفیت العمل سره او عمل ته خاص کیفیت ثابت کړ دې کې دې ته اشاره ده چې موضوع عمل نه دي کې ځکه دا کیفیت عارض ذاتی ده اچھا عارض ذاتیونه چې بس کړیا موضوع نو عمل فهین زندامه یا فهین زندامه چې ته خاص نسبت تعلق واغله چې حکم شرعي نسبتي تعلق کې نسبت منتسبین نو کیفیت العمل منتسبین اعتقاد کې به منتسبین داسې جوړه چې معتقد واغله لکه جنت ورکو نو چې تعلق کې نسبت منتسبین سره واغله اوس منتسبین ذکر واجب چې یو کیفیت یو عمل ده نو کیفیت خبر د مبتدا څخه عمل ده دا منتسبین خبر او عارض ذاتیو د مبتدا نه ا دې چا عارض ذاتیو نه چې بات کیږي موضوع نو عمل موضوع ٹھیک ہے یا کای حکم شرعی نه اذان واغله تعلق واغله تعلق ته تصدیق قضیه سره کیفیت العمل و قضیه اعتقاد کې بتاویل کو معتقد کې دا بل قضیه دې قضیه اطراف ذکر واجب ده نو قضیه اطراف څوک چې یو کیف یو عمل ا قضیه هم متعلقه مبتدا خبر نه نو کیفیت خبر دی عمل ځان مبتدا خبر اوری ذاتیو دی مبتدا نه اچھا اوری ذاتیه چې ذکر کیږي موضوعی نو عمل موضوع په حين دین په اشاره دی وخت کې معروض کیفیت العمل ته نو کیفیت العمل کې معروض نو عمل ته کیف ثابت دی وخت یا دامنا په حين دین په دی وخت چې تعلق ته نسبت طرفین سره الطرفین هغه کیفیت عمل سره په دوم ځای کې معتقدات یا فهین په دې وخت کې چې حکم شرعي اذعان ته تعلق قضیه سره راځي چې کیفیت العمل قضیه ده چې په کیفیت العمل چې عمل موضوع ده کیفیت خبر ده په دې ټولو کې اشاره ده دیته الا ان موضوع الفقه والعمل چې موضوع دې کې عمل ځکه ورې ذاتیو دی عمل نه باسوس اچھا ورې ذاتیو نه چې بات کیږي هغه موضوع نو عمل موضوع وما يتوهم من انا موضوع یو په هینې دین کې دا استخراج وکړ بل مقصد دا چې دغه د سوال وکړ په بازو باندې راځي سوال دا نه چې کله چې ته ولګې دي ته وايي چې کې بات کیږي کیفیت العمل نه عمل موضوع څه ځکه کیفیت عارض ذاتی سره عمل ته ثابت ده اچھا چې عارض ذاتی ثابت یا موضوع نو عمل موضوع ده په فکر کې دا خو ټیک نه وای ځکه بعض ویل دي چې موضوع دي فکر عام ده که عملی که غیر عملی څه څه وایي چې عمل موضوع دي فکر دا سوال پیدا بل بعض باندې راځي بعض ویل دي چې موضوع دي فکر عام پکار عملن کله لکه صلات واجب یا زکات اکل غیر عمل موضوع لکه الوقت سبب وجوب الصلاه دا وقت موضوع ده وقت خو عمل نه ده الوقت سبب وجوب الصلاه ده کې مسله ده
یا لکه فقه مسله دا ده چې النیت فرض فی الوضوء، نیت فرض په اودس کې، نو نیت عمل نه ده، دا خو د زړه اراده ده. یا لکه دوی ویلي دي چې علمي میراث دا د فقه حصه ده. علمي میراث باس کې ترکه نه، ترکه هم مال ته وایي، والمستحقین او وارثان نه، نو نه ترکه عمل ده ځکه دا خو پیسې دي، عمل ده، عمل نه ده، نه مستحقین عمل ده. لہذا موضوع دي فقه عام په کار ده، که عملی که غیر عملی. دا ما توهم سره رد کوي. نو یو سوال نه جواب کوي، یو رد په بازو کوي. سوال داسې پیدا کوي تعالی کوله کې دي فقه دی عبارت کا د کیفیت العمل مسلونه، چې فقه کې کیفیت العمل والی مسلې دي، یعنی عمل پکې موضوع ده. نو دا ولې وایي چې عمل پکې موضوع ده؟ عمل خو موضوع نه ده. فقه کې غیر عمل موضوع راځي، لکه الوقت سبب وجوب الصلاه، یو وقت عمل نه ده. النیت فرض فی الوجوب، وا نیت عمل نه ده. یا لکه الترک علم میراث باس کې ترکه مستحقین نه ده، عمل نه دي. نو بیا خو پته ولګي چې فقه عمل نه خاص کار باس نه کوي، ترکه پکې رااله، نیت پکې رااله، وخت پکې رااله. دا سوال دا جواب دی. دا وایي که څوک دا خیال کوي دا غلط خیال کوي. ٹھیک ہے کہ مسئلے ما ذکر کیفیت العمل ذکر کر چې فقه کې موضوع دا عمل کړه، بل شي کې دا نه شي. ادا مثالونه چې تاسو وایي چې الوقت یا دا نیت یا دا ترکه دا تعویلی مسئلې دي. الوقت سبب وجوب الصلاه، دا معنی چې الصلاه واجب عند دخول الوقت، صلاه پکې موضوع ده، الصلاه واجب. دا سي النیت فرض فی الوضوء، دا معنی چې الوضوء تفرض فيه النیه، او دس کې نیت فرض کیږي، نو دس پکې موضوع ده، عمل ده. څنګه ترکه مستحقین په فقه په اصول په میراث کې دلته تقسیم د ترکه مراد ده بین المستحقین، نو تقسیم عمل ده، نو دا ټول عمل ترکه. بل رد په بازو کې چې بازو ویل دي چې موضوع دي فقه عام په کار ده، عملی که غیر عملی. عمل خو واضح ده لکه صلات، زکات، حج. غیر عمل لکه الوقت سبب وجوب الصلاه، نیت فرض فی الوضوء، یا ترکه مستحقین، دا ټول غیر عمل دي کنه. دا وینه دا غلط مذهب ده بعضی کوي، ځکه دا ټول کې تعویل ده. وما يتوهم هغه چې توهم کړي من ان موضوع چې موضوع دي کې عام من العمل، دا عامه د عملنا کعملی که غیر عملی لکه وقت. لأن قولنا ذکر دا قول چې الوقت سبب وجوب الصلاه، وقت سبب دی وجوب الصلاه من مسائل، دا مسئله دي فقه ده کنه ده، او وقت کې موضوع ده وليس موضوع بعمل، موضوع په عمل نه ده. یو اعتراض ان یو وجه د توهم یو وجه ده، ولانهم ضم وجه، ولانهم عدوا علم الفرائض، بل دوس ميرله ده علم الفرائض، علم الميراث، فرائض بمعنى الحساب، باب من الفقه. هذه بشيكي ويساله کنه. وموضوع التركه ومستحق هو موضوع التركه مستحقين دي، التركه مال ده، مستحقين سړي دي، معامل خونه ده. یا لك النیت فرض فی الوضوء، ففيه چا چې دا ته وون کړی دا اباظ داخل کړی دا دلیل دا ویلای دا چې دغه ته ګور دی مثل الوقت تاسو دغه چیزو ته ګور دا په دې رد کې. ففي ان ذلك القول راجع الى بيان حال العمل، نو په دې کې دا رد کوم چې دا قول راجع د بیان د حال العمل، ان دلته د عمل عوارض ذکر دي. څنګه به تعویل دا تعویل وکړي ان یو قال چې وای الصلاه تجب بسبب الوقت، چې صلات واجب ده په سبب د وخت، نو صلات موضوع ده عمل ده. كما ان قولهم النیت فی الوضوء مندوبه، لکه توه لکه دا کول دي چې نیت په داس کې مندوب ده، سواء فرض ته امر مندوب ده. چې قوت قولنا دا په دغه تعویل کړه ان الوضوء تندب فی نیت، او داس کې نیت مستحب ده، نو داس پکې موضوع ده. پکې میراث مسله چې کې سمانو ينبغي ان يكون، دا وایي چې میراث اعتراض مکو وجوبا بتداوی چې موجود علم میراث ترکه نه ده مستحقین، موجود علم میراث قسمت الترکه بین المستحقین، نو قسمت عمل ده تقسیم کول. ثم انه ينبغي ان يكون، دا واجب ده چې وي موجود فرایض قسمت الترکه تقسیم د ترکه مال په مابین مستحقین کې، کما اشاره لمن عرف، لکه دې تایید پېښه، لکه دې ته اشاره کړی دا هغه چې څوک تاریخ دې میراث دی، یعنی علم دا علم ده یو فلسفي چې په دې کې بحث کړي ان کیفیت قسمت الترکه، د کیفیت ته
تقسیم د ترکه بین الورثه لترکه مستحق وا عین ترکه مستحقین دا نه موضوع علامه کیل بنا پاغه چې ویل شوی دي چې بعض خلک ویل دي چې ترکه مستحقین موضوع ده وبالجمله التعميم موضوع دي کې مما لم يقل بها حد دا په سوال کې تر کله هتا تعویلات او دا بعض مذهب ټیک تک بعض مذهب چې موضوع عام د عملی که غیر عملی لکه الوقت سبب وجوب الثلاث نیت فرض یا مندوب ده او دا نه ترکه مستحقین دا ته مذهب ټیک ده ځکه دغه ځان پر تایید څه کنه دا مثالونه دي د څنګه وایي چې نه دا غلط مذهب ده حالانکه دوی سره دلایل پراته دي د دلیل په مقابله کې څنګه دا خبره کوي چې دو مذهب غلط تا بل ته تعویل کوي الوقت سبب وجوب صلات کی تعویل کیا نیت کی تعویل کیا ترقی کی تعویل کیا نقطہ مدعا پر تعویل مبنی دا دو مدعا پر تصریح مبنی دا بلا تعویل تو دو مدعا کہتے ہیں موضوع پہ دیکھے کہ عام دا عملی کا غیر عملی لکدا دری مثال نه لري نو چې په دو رد کې دا غلط ده لکه دو پر دلایل دي بل دا چې کومه کیسه کې تعویل کیا دو په دلایلو کې نو تا کلام په تعویل مبنی دا دو ول په غیر تعویل مبنی دا نو دو ول ټیک چې موضوع عامه ده کاملی کا غیر عملی دی وایي ان دو ونه د ټیک موږ ول ټیک ده وإلا کدا دو خبره ټیک دا بازو والا دی بل لازم چې خر کی اجماع والتالي باطل دلیل ملازمه وبالجمله التعميم موضوع دي کې خلاصه ده چې تعمیم بیانول په موضوع دي کې بمالم يقول بیا احد دا یې کبیر نه چې په دې باندې هیڅ کول نه کړه نو خر کی اجماع ده ما خبره اجماعي ده زموږ چې موضوع دي کې عمل ده دا باندې اجماع ده چې افعال دي مکلفین دي دې وجنا دا خبره کول چې د دغ قائل مذهب ټیک تا یا د دلایل کوي دي دا غلط ده ځکه د په قول کې لازمي دي خر کې اجماع مش په قول کې خر کې اجماع نشته او بالجمله خلاصه ده تعمیم موضوع کې په موضوع دي کې تعمیم کې مملم یکول بیا حذف دا هغه کبرین دي چې په دې باندې چا کول نه راځي نو خر کې اجماع لازمي خر کې اجماع جایز نه نو دا مذهب جایز اصل مذهب دا چې موضوع دی علمي کې